د هغه چې د زمانې سره او بیا خصوصا دو سیزونه به تر نقل کیږي. نمبر 1 ته وای عقیده، نمبر 2 ته وای مسأله، یعنی عقیده او عمل. دا قرآن اخذ د درې معاملات دي. دا درې وانه سیزونه دا براغسته کیږي ته په اختصار سره چې صرف د آیاتونو نشاندهی وشي او د قرآن په خلاصه باندې نه پویدونکو طالب العلم نه پویدونکو امیا غپوي شي. باقی کم خلک چې د فهم قرآن په نوم باندې هفته کورس 5 دن کورس هغه خلکو ته کوي. د دې خلکو بارکه مخکې ما ویل دي چې یو دنیایي کتاب چې مونږ غور او فکر وکړو، یو دنیایي ججمنت یعنی د پاکستان قانون دا یو سړی په هفته کې نه کوي. حالان کې دغه دار سړی ضرورت دی چې د ملک د قانون نه خبر شي. نو د الله کتاب خو د یو ملک قانون نه دی، صرف د ولاقي قانون نه دی، د یو زماني قانون نه دی، دا خو د هر دور سره تعلق ساتي. نو فهم قرآن کورس 1 هفته دا سي د قرآن روسته و استهزاء ده. چلو زکه دا ویم چې ته ول 5 غنټې ورکې، نو 5 7 35 دا یو نیمه ورځ شو. یعنی د الله کتاب دومره آسان شو چې هغه په یو نیمه میاش کې عجیب خلکو ته فهم کوي. دا قرآن کې چې الله فرمایي لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن موږ د نصیحت د پاره آسان کړل. یو نصیحت دی، یو نصیحت کول دی. ما ته نصیحت کیږي اورېدې ما آسان دي، فهم کې راتلم آسان دي، عمل کولم په آسان دي. لیکن قرآن مجید د نصیحت د پاره الله آسان کړل. نو مطلب دا نه چې وې ته یا په پیزان او تاسو فورا ته په قرآن بل پویول شي، نه دا مطلب هرگز نه دی. نو دغه سره قرآن سره ډوب پوک دی. منګه صفاوی چې دا صرف خلاصه القرآن دی، یعنی د قرآن مجید خلاصه ده. یا نو ورته تور کې چې درس قرآن دی، یعنی دروس القرآن دی. د قرآن دروس دي چې عام طور څنګه عالم خطیب دا غینه بیان کوي، په دغه شان ترو موږ د صورت خلاصه رالو، د وی سپاری خلاصه رالو، صرف دې لپاره چې طالب پاغه کې جرأت بهادری ډاډتوب پیدا شي. باقی با په خپل باندې بیا تفسیر ګوري، اتن نه کاله علم تور کړي، بیا د تفسیر ګوري ای په فهم کې راوستي شي. نو دا مې ابتدایي خبره ذکر کړه. اصول تفسیر د پاره زمون درس شای شوی دی، 100 کلاسز دي اغم شوی دی. او دغه شانتي عام طور د ترجمه او د تفسیر نمخ کې اغم من پیش کو. اولنې نمبر سورت د قران د سورۃ الفاتحه. فاتحه کلاوالو توي، یعنی د دین د قران مجید ابتدا کیږي. یا بما فتح الله، فتح الله لکه څنګه چې بقره کې دا لفظ راځي. تاسو دی تاغه شیزونه کلا وخی چې دی براشي استاد سره په جنگ جګړه کوي. يهود به د خپل خلکو ته وی چې د مسلمانانو صحابه کرامو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تاسو مورځي. فاتحه کلاوالو نشي، ابتدا کولو نشي، چې د دین د قران ابتدا شوی ده. دغه شان فاتحه د تسبع المثانی وای چې دا خصوصي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شوی سورات دی. الله فرمایي قران کې 14 پارا کې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، من تا ته وایاتونه درکړل قرآن عظیم او قرآن عظیم. وس دغه زګین کې الله دا صرف فرمایي چې دا خصوصیت د چا دی؟ د رسول الله دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت والاو دی. دې ته سورته شفا موي چې په دې کې الله د هر بیماری نه شفا خو دی ده. سورۃ الفاتحه کې الله شفا خو دی ده. د قران مجید باندې یا د نبی علی السلام نه پر منقول اذکار باندې دم کول دا ګوره په درجه د دوايي کې دي، یعنی د ځوان کې دا نه چې ته قرآن چا دم کړي ته اوس بالکل روغيږي. څنګه چې بعض خلکو نظریه مولانا صاحب دم وکه که خشوم 5000 روپۍ و درکم، نو چرته ډاکټر ته دی دا ویل دی دوايي راکا کراته خشوا بیا به 5000 درکم. نو دلته مسأله د اجرت هم ده
درې سيزونه دي چې په دې اجرت اغسته شي او کنه شي اغسته. نمبر 1 پاغي کې د دم یا تعویز او دم زمون پنيز جایز دي بشرط د دې چې پاغي کې شرکیه الفاظ د نه. باقی دم نبی علیہ السلام ته صحابي وي چې موږ به په حالت د کفر کې دم کا او د مال لړم د چلونه هغه سره به الله موږ ته شفا راکوله. رسول الله علیه السلام ورته کوي په شرط د دې چې پاغي کې شرکی الفاظ نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې د دې اجازت خپل امت ته ورکړل. یعنی د کفر د وخت د دم اجازت نبی علیہ السلام امت ته ورکړل. بیا د نبی علیہ السلام د صحابه یو ټوله روان دي چې پاغي کې حضرت جابر هم دي داس په یو کلی باندې تیریدنه کیدا شپه پیراله دی ورته چې موږ ته خوراک راکې موږ خوراک وکړو د شپې د پر راته زی راکې. قبیله والا ډیر سخت خلکو صحابه کرام ته صابیان ویلو وی دی ته مور کوي دی یو نوې دین رایج کړل. صحابه کرام ولته نږدې پړاو اچاو د شپې ود شو دغه قوم سردار لړم وچیچو چې لړم وچیچو نو دا خلک را علاجونو معالجه وکړ لیکن هیڅ اثر ونه شو. نو چا به کی ویل چې دلته هغه کم خلک چې بیګار غلی زمونږ د خوراک او د شپې طلب کړو خلک دلته بالکل نږدې دي کېدش دا غوښه دوايي یا صدام نو تاسو ورشه هغه راولې هغه چې بسکل رالو د دیو مشتری د حضرت جابر بن عبد الله سوا بخاری شریف روایت دی او امام بخاری په کتاب الاجاره کې را نقل کړل. یعنی اجرت علی الدین په دینی کار باندې ته اجرت اغسته شي کنه شي اغسته. اچ ورته کله را جابر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې جی ها دم به مونږ وکړو خو په دې شرط سره چې تاسو مونږ ته 3 غړان راکوي بيزي 3 بيزي والا یا سره روایتو کې زیات راغلي دي مختلف خو زت مثال وایم چې شل بيزي شو 10 بيزي 10 بيزوله ته په 20000 کې ضرب ورک نو دا 3 लाख روپے راځي چې په 20000 یو بيزا شي حالانکه د دې وخت مطابق یو بيزا چې لوکې چې ده دا 40000 نه کم نه دي. هغه ورته ویل چې ټیک د دې دم وکړو بیا په صحابه کرام کې اختلاف پیدا شو سوي چې د دې دا اجرت حلال له سوي چې دا جایز نه ده. بهرحال په سره په دیو شو چې پیغمبر علی السلام نو به تاسو وکړو رسول الله ته چې کله رال صحابه کرام ورته ټوټل واقعي ذکر کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې جی ها دا جایز ده دا تقسیم کوي په خپل مابین کې بلکې ماتم تی سرا کوي مال به کیامي ساو کوي. اوس پیغمبر علیہ السلام په حصہ څه کول خو دې د پاره چې دیو بالکل شک زائل شي الته چې دم کړه واغیو کله د مال لړم نو ایم په سورۃ الفاتحه نو په دم باندې اجرت د پیغمبر په دور کې صحابه علی پیغمبر په خپل باندې وی مال په کیسه وکي. لہذا علماء لیکلي چې دا ځوان په درجه کې دي یعنی څنګه چې دوايي پینډال پوسټان دا د ستم دي یو شه دي دا نشي ویل چې بس د قران دم دی او کدا به فورا خکول کوي او دوايي چې دا خو دنیایي علاج نه دمم دنیایي علاج دی جسمانی علاج دی. پیغمبر علیہ السلام سے صحابی دا اور سے زل روان دي نو داسې په یو مولت له التا رسول الله علیه السلام د ویچنی غاړه ته کېناسته یو زنانه رااله د الله رسوله زما یو لور د پاغي باندې پیره کېناستل پیره عجیب سیز ده خو دومره طاقتور نه دي ځکه د انسان سره جسمانی طاقت دي او داغه سره روحاني شانت دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته معشوم راوړو نو نبی علیہ السلام چرته ته دمه پکاو بیا د سونی گزار ورته داس ورکو یا عدو الله اخرج د الله دشمنه د معشوم نه وځه اپیرات بالکل ته اجنه بیماری خشوه صحابي وځي چې کله واپس د پیغمبر سره اتلم هغه زګین تر ورسېدو
ابوډۍ زنانه موږ ته 2 غډان راوستو او پنیر او غوړي دای ور سره راوړل نبی علی السلام ته چې زما لور خشوي ده. نو پیغمبر علی السلام پنیر او غوړي واغست او یو غډ او دایو ورته واپس ورکا کې دیش د دې غربت چې په خپل کاری راولي. نبی علی السلام په خپل قدم باندې اجرت اغستې دي. دغه شان ته اجرت علی الدرس په دې باندې علماء لګول. تمام علما په متفق دي د دې وخت مطابق چې په درس یا امامت په دې اجرت اغستل جایز دي. ولی کله عالم چرته دنیوي کار کې مشغول شي نو بیا د دین هغه تعلیم پاتې کیږي او په یو کلی کې په یو بل پسې روسته خلک ببانی ګوري لکه علما لیکلي کړه قبله الله یو نوې ګرځولي. تاسو به زمونږ د مساجد لیدلی وي په دې کې بچا شمال ته مخ کوله چا به جنوب ته مخ کوله چا به مشرق ته او چا به مغرب ته د یو بل سره دښمنۍ د وجنه د قشان ته امام خلک په دې وجه نسی چې د ټولو په اتفاقی نو هغه امام ستاره پر 5 وخته حاضر دی. او دویمه وجه پکې دا ده چې د جمعې په ورځ کوم مخکې خطاب کیږي دغه خطاب په دې باندې اهل علاقه ټول متفقي اب کې د وخت د ضرورت مسائل وي اور کله کله یو سړی په منبر کې نو خلکو ته درس کوي نو چې زه تا بار نه منم په مسجد کې دنه به دي څنګه منم. او دغه چان درس او تدریس دا هم دا خلک نشي کولی. یو عالم با خپل بچی په کور کې کینو ته پیات کې زت چیلنج درکو دا خو د عالم او مولا برکت دی. نو ته بیا هغه ضرورت پوره کې او تاسو پنجاب ته چرته لاړ شئ دا پرفیکټ خبره د زتلم په خپل پنجاب ته چور نه وځي نو خلق به دي دومره ونازي چې انسان د علم څخه شوق خپیدا شي. او دا خبره ده ولی کستا د مسجد امام د ټولو نزيات څخه جامع دا غي پټکي داغه خرابي خوراک داغه خرابي ستا بچي په دې دین سکی بیا او تم ورته چې سر بازار کې کاروبارم کو زما بچی ته درسم کو چې کوم عالم کاروبار شروع کو موږ د کاروبار نه من نه کو کوم عالم هم کاروبار شروع کو بچی ورته امتیازي مونږ ولی ستا بچی عالم کو تاسو ما د علم داسې قدر وکړي چې ستا بچیم ته تعلیم کوم. نو تاسو پنجاب ته چرته لاړ شئ اندازه به تولګي التمات یو خادم خبره کوله د مرکز اهل سنت والجماعت هغه چې د عالم اوله کې ډیر غریبي زمونږ په پنجاب کې اور بیا د هغه نه بعد الله جل جلاله د سونه ځي چې انسان ورته حیران یعنی د هغه زګین د سیټ او د عالم یو شان مقابله غاړه د عالم سي تنخواه د عالمي هدیه عالم ته ور کوي او زمون خیبر پختونخوا دلته مفتیان د وچې ناقره او چت شي مولوی پروفیشنل دنیا اسلام کې نشته چې مولوی پروفیشنل نشته نو تاسو تناسي چې ورور رانه دا سوال وکړو خور رانه دا سوال وکړو. دا د نبی علی السلام په دور کې کزه تاسو ته آسان مثال لرم پیغمبر علی السلام تجارت کا خو چې کله پیغمبر علی السلام د نبوت ډیګری سمبالوله نو بیا غ تجارت کا او کا دعوت کا یا به دعوت یا به تجارت دا خلک د امام ابو حنیفه مثال ورکړي چې هم تجارت او هم دعوت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل تجارت دکان کې ناس نو هغه شان تجارت د ته مولاله شروع کومنګ مورته تیار یو هغه تجارت هغه چرته په چکر باندې ورته نور خو داغه مزاربتونو ملکونو ته سامان روانو یعنی فیکټری و د کفلی نو دې د سی بیا دام ویل شي چې دا سرکاري تنخواه دي استادانو ته نور کوي او دې باندې د غریبانو مدد کوي سړکونه په پخې اور دیو دی الته بچو ته تعلیم هم ورکوي بیا د زی بازار کې دی دیګم خرڅي چرته دی دا ویل چې وینه ویل پوه شي چې دا سړی منافق دی د بحث نه دی. بهرحال په دې باندې اغستل جایز دي بلکې خو اجرت ورکول په دې باندې پکار دي. درم په سورۃ الفاتحه کې مسأله ده د سورۃ الفاتحه مسأله ده آیا په امام پسې په فرض منځونو کې چې کله موږ درست ولاړ یو
یا په تراویح سنت مؤکده کې یا په واجب وتر مونږ کې چې کله مونږ په امام پسې کوو په دغه اوقاتو کې وروسته په امام پسې قرات کولای شي که نه شي کولی. صحابه کرام په دې مسله باندې فرمایي چې موږ به وروسته په امام پسې قرات کوو نو فنزلت هذه الآیه، الله دا آیات را نازل کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوسته کیږي تاسو وروسته خاموش ودرېږئ د امام قرات واورئ چې په تاسو رحم وشي. اول په دې آیات کې دا خلک یو عجیبه نکته لټي، دا د کافرو باره کې نازل دی